که چېرته ستا دغه فتوا دا کومه چې تا ورکړې ده چې جمعیت والا مشرکان دي او کافران دي نو یاد ساته بلال مولانا که دا ستا فتوا په جمعیت والا راله نو ستا مشران چې کوم دي شیخ طیب صاحب بي جمعیت والا له جمع ورکړي نو ستا دا مشران دا ستا شیخ بیا امام المشرکین دی دا د کفارو مشر دی بیا که دا جمعیت والا کافر شي نو د دوی جنازو کې دی شریک شوی دی نو چې د جمعیت والا کفر تا ثابت که دا کافران تا کړه نو ستا دا مشران راځي د کفارو جنازې کوي دا سوال مې درته قرض دی جواب به انشاءالله قیامت پورې نه کې هسې اخوا دې خوا کیسې میسې دې راغستي اوس به تاسو ګورئ دا پیر ګورې شپ خپله یو لویه نخره ده او که چیړې بیا نو بیا د موټیزې ښځې په شانتې چې دی خیرې کوي د مکارې ښځې په شانتې او که غږ ورته نه کوي نو بیا کسان کشران را مخې ته کړي په کشرانو باندې چې دی کلیفونه کوي لکه مخکې وروسته کې دی یو کس را مخامخ کړه د ما پسې تاسو به پېژندو دا څه مولا دی روح الله دی نوم دی که څه چې دا یوه نخره ده یا د مټیزې ښځې غوندې که زه تا ته اوس دا الفاظ استعمال کړم په تا به څومره بد ولګي چې زه داسې ووایم چې یاره دا الفاظ زه وایم نه او نه زما داسې نظریه ده نه مې دا سوچ دی هسې تا ته هسې دغه دپاره دا وایم که زه ووایم چې یاره شیخ القرآن والحدیث مولانا شیخ محمد طیب صاحب دا هسې یوه نخره ده په تا به څنګه لګي یا ووایم چې دا د مټیزې ښځې غوندې عادتونه کوي بیا ګیلې کوي یا خیرې کوي نو دا په انسان باندې بد لګي قیامت سبا پورې انشاءالله دا تا ته بالکل کل عام چیلنج دی چې کله هم تا دې دپاره تیاری وکړه او کتابونه دې پیدا کړه خو د افتا چې کوم اصول دي د تکفیر چې کوم اصول دي د فتوی ورکولو چې کوم اصول دي دا به نه وی چې دا پلانکي مولانا صاحب سره جما کوم اصول وضع کړي او راځه په هغې باندې به مناظره کوو نه د شریعت په اصولو باندې چې کله هم ته تیار وي او تا جمعیت علما اسلام والا مشرکان ثابتولی شو او کافران دې ثابتولی شو نو یاد ساته دا فقیر دغه چیلنج دته منظور دی بالکل هر ټیم راتلی شي د مینې محبت په دایره کې به کینو د کتاب او د دلیل او د حوالې په دغه کې د کنزلو بدو ردو نه څه نه جوړېږي راشه د شریعت په اصولو کې کم چې د افتا اصول دي د فتوی ورکولو د تکفیر کم اثبات سړی څنګه انداز کې کوي کومه دعوه دې کړې په دې باندې د شریعت دلایل راوړه او کښېنه هغه کتاب چې ته منې او ستا دپاره حجت او دلیل وي که ته وایې چې یاره زه د جمعیت والا د طرف کتابونه نه در کومه نو هغه خو ستا په نیز باندې کافر دي نو کفارو د کتابونو نه ته بیا حوالې ورکړې په هغې باندې کفر ثابتې دا خو چې یو ماشوم ته ووایي که نه هغه هم پې پوهېږي نو مهرباني دا وکړه که چېرته علمي ذوق دی بالکل ستا چیلنج موږ ته قبول دی بد ردونه څه نه جوړېږي او دغه الفاظونه هم څه نه جوړېږي چې ته زموږ مشایخ او زموږ اکابر زموږ استادانو ته دا نسبتونه کوي موږ ته چې هر څه وایه وایه ستا نه مخکې موږ ته خلکو ډېرې کنځلې کړي دي او الحمدلله ټول په هغې کې ناکامه شوي دي او د ناکامه سړي دا علامت چې دی کنځل کوي القابات بدلی بد ردوي او داسې قسمه دغه اختیاري دا د تیښتې لار وي که ته ځان ته عالم وی او ته پوهېږې په کار دا چې تا کې اخلاق وی ته د افتا او د فتوی په اصولو باندې خبر وی دا صرف په دعوه باندې نه کېږي چې یو سړی به راپاسي وي دا پلانکې کافر دی او ډنګرې کافر دی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سره تعلق لرونکو مسلمانانو څنګه تاسو ته معلومه ده د ډېر وخت نه د اشاعت التوحید د پنجپیریانو د جماعت د هغوی یو فرد مولانا بلال مسلسل د بې احتیاطۍ نه کار اخلي او ډیر نازیبه او بیکاره الفاظ مشرانو مشایخو ته استعمالی تر دې حده پورې چې د په ټول جمعیت علما اسلام باندې د کفر او د شرک فتوه ولګوله چې دا مشرکان او کافران دي او د چیلنج ورکه او ټول جمعیت والاله چیلنج ورکه او هغه چیلنج ما قبول که ما ورته وی کوم چې د شریعت اصول دي کوم ادله اربعه دي څنګه انداز کې چې فرد معین شخص معین یا جماعت باندې د کفر فتوه لګي په دغه اصولو باندې به بالکل ستا چیلنج ما قبول کړی ما سره به کښېنې او ستا دغه تنده به انشاءالله ماته شي د بیا دوباره کلیپ وکړه ویې چې یاره زما د دې جمعیت نه مراد یو خاص ټولګی دی چې هغه مې ته مراد دی ټول نه یادوم
بیا ما وضاحتي کلیپ بیا وکړه چې هلکه ده رجوع وکړه عام جمعیت والا ټول نه یادوي خو صرف د خاص کسان محدود هغه مراد دی د هغې نه پس د دوباره بیا کلیپ وکړه مختصر دا چې بار بار د ده همدغه کلیپونه او د بې احتیاطو او هغه الفاظ استعمالول نازیبه الفاظ اوسه پورې به دی وي چې یاره هغه ملګري موږ ته کنزل کوي بد رد وایي بې احتیاطي کوي نو موږ ځکه د هغې په جواب کې داسې کوو اوس بله ورځنی چې کوم کلیپ د ده راغی نو زما نوم یې پکې واغسته او د استاذ محترم مفتی اعظم KPK شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا صاحبزاده مفتی گورل شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې متعلق ډېر نازیبه الفاظ استعمال کړل حال دا چې تر اوسه پورې هغوی دې ته هېڅ قسمه جواب نه دی ورکړی که مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی سید حکیم ماتوریدي صاحب دوی له کوم جواب کړی دی یا ما کوم جوابات کړي دي نو ډېر د ادب او د مینې د محبت ماحول کې کړي دي خو لیکن د دا جوابونه داسې کلیپونه نازیبه الفاظ استعمالول چې دا یوه نخره ده یا د مټیزې ښځې غوندې که زه تا ته اوس دا الفاظ استعمال کړم په تا به څومره بد ولګي چې زه داسې ووایم چې یاره دا الفاظ زه وایم نه او نه زما داسې نظریه ده نه مې دا سوچ دی هسې تا ته هسې دغه دپاره دا وایم که زه ووایم چې یاره شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ محمد طیب صاحب داسې یوه نخره ده به تا به څنګه لګي یا ووایم چې دا د مټیزې ښځې غوندې عادتونه کوي بیا ګیلې کوي یا خیرې کوي نو دا په انسان باندې بد لګي یاد ساته هر کشر په خپل مشر باندې خفه کیږي هر شاګرد په استاد خفه کیږي ما خدا سوچ کړی چې تا کم چیلنج کړی د هغې جواب چې ما وکړو تا د تیښتې لار اختیار کړه کله به دې وې پلان کې را سره کېنوه کله به یې ډینګرې دا د تیښتې یو شکل دی یو انداز دی ما وی چې بس دا غریب دی نه معذوره دی او دی مرفوع القلم دی دته داسې بس پرېږده چې لګیا یې څه خبرې به کوي موږ خپل جوابات نه درکول که موږ پسې د هر څه وې ځکه چونکې زموږ نظریه داسې ده زموږ سوچ او زموږ میشن داسې دی زموږ تربیت داسې شوی چې موږ د کنځلو جواب په کنځلو نه درکو او اوسه پورې تاسو وی چې دا د پلانکو خلکو د طرفه موږ ته کنځل کېدل موږ په جواب کې کنځل کول یاد ساته چې زموږ دا عادت نه دی او نه موږ د کنځلو جواب په کنځلو دا نه چې موږ له کنځل نه راځي غلط الفاظ نه راځي یا طریقه نه راځي دومره ناشنا الفاظ به واورې چا به د خوب کې هم نه اورېدلي خو نه کنځل هغه سړی کوي چې سره دلیل نه هغه په میدان کې هغه سره حواله نه هغه بالکل هغه پیل شوی هغه تیښتې ته مجبوری نو هغه سره بله لار نه غریب بیا دا الفاظ استعمالی ورنستا چیلنج موږ څو ځله قبول که او درته ووایي چې تکړه شه راشه اوس دا ثابت که نو دې کلیپ کې دې هم دا ویلي دي چې یاره ده ماته وې چې په هغه دلایلو باندې به بحث کوو چې کوم کتابونه د علمای دیوبند دي او چې هغه کم ته نه منې د هغې نه به حواله نه ورکوي اوس هم درته همدقه وایم چې یو څیز ستا دپاره دلیل نه دی ته د یو کس کفر ثابتې نو د خپل مکتبه فکر چې کم ستا کم کتابونه کم نظریه کم سوچ دی کم د شریعت کم دلایل دي چې ته منې هغه ته منیم نه هغه کتاب چې ته نه منې ستا دپاره دلیل کیدی شي د داسې کتاب نه حواله ورکړه چې تا دپاره خو مسلم وي که نه ته تسلیمې او ناشنا خبره دا ده که چېرته ستا دغه فتوا دا کومه چې تا ورکړې ده چې جمعیت والا مشرکان دي او کافران دي نو یاد ساته بلال مولانا که دا ستا فتوا په جمعیت والا راله نو ستا مشران چې کوم دي شیخ طیب صاحب بي جمعیت والا له جمع ورکړې نو ستا دا مشران دا ستا شیخ بیا امام المشرکین دی دا د کفارو مشر دی بیا که دا جمعیت والا کافر شي نو د دوی جنازو کې دی شریک شوی دی نو چې د جمعیت والا کفر تا ثابت که دا کافران تا کړه نو ستا دا مشران راځي د کفارو جنازې کوي دا سوال مې درته قرض دی جواب به انشاءالله قیامت پورې نه کې هسې اخوا دې خوا قصې مسې دې راغستي خو تا سره د شریعت په اصولو کې چې کوم د افتا اصول دي د هغې کوم آداب دي کوم احتیاط دی چونکې تا تخصص کړی نه دی ته په دې امورو په دې اصولو په دې آدابو نه خبر موږ تاسو ته د کفر نسبت نه کوو د شرک نه کوو دې کې ډېر احتیاط کوي زموږ اسلاف او اکابر چې کوم مفتی وي هغه د دې آدابو د دې اصولو نه خبر وي دومره بې احتیاطۍ نه څوک کار نه لي چې ته د کتابونو نه هغه د اردو کتابونه هغه د علماء دیوبند اته راغستې دي او د ځان نه دی ورته سوچ موج برابر کړی صغرا کبرا جوړه کړې له دې ځای کې دا خبره د کافر شو او د دوی په اصولو باندې کله وایي چې دا کافر دي او مشرکان دي زه ثابتوم او کله وایي چې زه ورته کافر نه وایم دا د دوی کتابونو کې بیا په بل باندې دوی فتوی لګوي مولوي صاحب نرشه ځان کې غیرت پیدا کا
دا کنزل او بدرت دا د ښځو د جینکو د وړو د لیوانو دا کارونه پرېږده ځان کې غیرت پیدا کا راشه انې بانې پرېږده پلان کې را سره کېنه و ډینګرې اوس به زه ته وایم چې ما سره شیخ طیب صاحب کېنه و تی کېنې تیارې که دې ته ځه کلم چې تیارې په دې موضوع باندې او تا ته ویم بلال مولوي صاحب تا سره د اشاعات التوحید چې کوم د پنجپیریانو علما دي د هغوی چې کوم سنجیده ملګري دي هغه هم تا سره نه دي ملګري ګینې ته اوس ورشه شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهري صاحب ته ووایه چې هغه تعالی دستخط درکړي او په خپل پیټ باندې مهر درته ولګوي او چې ستا د دې فتوی هغه تایید وکړي جمعیت والا مشرکان او کافران دي بالکل تا سره هغه د دې تایید نه کوي او تا ته هغه ویلي مو چې خاموشي اختیار کا ته نافرمانو کې راځي ځکه د خپلو مشایخو د خپلو اکابرو او د خپل امیر محترم چې کوم دی ته هغه خبر او حکم هم نه منې لہذا هغه الفاظ چې کوم ته استعمالې مشرانو ته بیا خاص کر مفتی اعظم کیفی کې صاحبزاده مفتی ګوهر شاه صاحب ته تا کم استعمال کړي نو کاغذ تا ته استعمال کم پتا به څومره بد ولګي بیا چې ستا استادانو ته استعمال کم بیا به د باندې څومره بد ولګي حال دا چې ته وختن په وختن تا چې کم کشران دي یا ته په خپله چې الفاظ استعمالې دا ډېر بې احتیاطي کوي حال کې تا ته به هغه طرف نه کم الفاظ هغه استعمالول کله به وي دا خواره سپی ده کله به وي پمنه سپی ده او کله به درته لیونی لفظ استعمالو ما چرته هم دا تاسې ته نه دي استعمال کړي نه درته وایو دا د عالم د شان سره نه ښایي نو که ته ځان ته عالم وی او ته پوهېږې په کار دا چې تا کې اخلاق وی ته د افتا او د فتوی په اصولو باندې خبر وی دا صرف په دعوه باندې نه کېږي چې یو سړی به راپاسي وي دا پلانکې کافر دی او ډنګرې کافر دی نو په دې څیز باندې دا ته نشې ثابتولی او بیا هم درته ویم بالکل دا خبره واوره او ښه وضاحت سره یې واوره قیامت سبا پورې انشاءالله دا تا ته بالکل کل عام چیلنج دی چې کله هم تا دې دپاره تیاری وکړه او کتابونه دې پیدا کړه خو د افتا چې کوم اصول دي د تکفیر چې کوم اصول دي د فتوی ورکولو چې کوم اصول دي دا به نه وی چې د پلانکي مولانا صاحب سره جما کوم اصول وضع کړي ورځه په هغې باندې به مناظره کوو نه د شریعت په اصولو باندې چې کله هم ته تیار وي او تا جمعیت علما اسلام والا مشرکان ثابتولی شو او کافران دې ثابتولی شو نو یاد ساته دا فقیر دغه چیلنج دته منظور دی بالکل هر ټیم راتلی شي د مینې محبت په دایره کې به کینو د کتاب او د دلیل او د حوالې په دغه کې د کنزلو بد ردونه څه نه جوړېږي حالانکې دا دی چې تا کم ټولګی یادو هغه خاموش دی زویم هغې کې هم څه ناسه سنجیدګي وه اتا ته قطعا جواب نه درکوي که ته پوهېدې تا به دغې نه هم کار اخیستی و د هغې نه وروستو ته راپاسېدې او ټول علما یادوي او بیا خاص کر زمونږ باره کې ته داسې داسې الفاظ استعمالوي مونږ هر ټیم کې ستا قدر او عزت کړی اوس راشه په حقانیه کې شیخ طاهر صاحب شیخ محمد طیب صاحب طیب طاهري صاحب راغلی دی او جمع ته مخکې شوی زه بیا تا ته ویډیو دوی کې بیا او ما سره شته او په دغه باندې ناست دی دعاګانې کوي او جنازو کې شرکتونه کوي نو ولې ستا شیوخ د مشرکانو جنازې کوي ستا شیوخ د کفارو جنازې کوي او ستاسو شیوخ او مشران بیا کفارو ته امامتیه کوي نو که دا مشرکان شي او کافران شي نو ستا دا شیخ بیا دا امام المشرکین راغی او ما ته دا 100% پته ده په اشاعت التوحید کې سنجیده ملګري شته هغوی تا سره ګینې ورشه د 2-3 دارالفتاګانو نه دا کومه فتوه چې تا راغسې دې تایید راواله ځه بالکل ته ورشه شیخ طیب صاحب ته ورشه وایي ما له په خپل پیټ باندې لیکل لاکه چې هغه تا سره په دې دغه کې فتوه کې ملګرتیا کوي په دې چلونه باندې فتوې د کفر په چا نه لګي او نه یې ثابتولی شي او انشاءالله قیامته پورې نه شي ثابتولی او چې کله دې هم داسې حوالې پیدا کړي او کله دې هم دا جرت پیدا کړه چې د شریعت په اصولو د تکفیر چې کوم اصول دي په فرد واحد شخص معین باندې یا په یو جماعت چې سړی څنګه فتوه لګي د کفر کوم انداز کې لګي په هغه اصولو تا ځان پوه کړه او بیا دې فتوه لګولی شوه دونه علمیت او دونه غیرت دکې راغی نو بالکل دا خادمان د دې علماء دیوبند دا موجود دی انشاءالله هغه ټیم کې بیا ته ځان تیار کا که خپل ځای یادې او که دلته راځي انشاءالله کې بنو په دې کې به بالکل تنده ماته کو تنده خدا الفاظ ډېر نازیبه دي ډېر احتیاط وکړه دې سره عوامو ته دې سره علماو ته دې سره مدارسو ته دې سره طلباو ته دې سره معاشرې ته ډېر یو غلط میسیج ځي که ستا علمي ذوق زیات وي د احقاق الحق دپاره لګیا نو مهرباني وکړه راشه کتاب راوړه دې کې نه کنزلو ته ضرورت شته نه ویلو ته شته نه بدرت ته شته او نه په دې موبایل باندې دې کلیپونو ته ضرورت شته ستا چې چا سره اختلاف و بس خاموش دي ته هم خاموش شه که نه خاموشه کېږي وایي چې خامخا زما
دغه ډیر زیات دی. نو دغه کومې رسالې چې دې پیدا کړي دي انشاءالله قیامته پورې دا یاد ساته چې دغه خپله دعوه پرې نشي ثابتولی. مونږ سره به کښېنې که تا ثابته کړه ستا کتابونو کې داسې شته، که دا صغرا کبرا پکې موږ جوړه کړه، موږ تاسو باندې د کفر فتوې نه لګو، ستاسو مشایخو باندې نه لګو، ستاسو علماو باندې نه لګو. یعنې ستاسو ډېر زیات مواد موږ سره داسې موجود دي که هغه موږ ښکاره کړه او دا قسم ته جوړې کړې او دا یاد ساته چې کومې فتوې ته لګې د هغه فتوو په رڼا کې د احادیثو مبارکو په رڼا کې دا فتوې واپس په تا باندې پیټ کېږي. نو مفتي سید حکیم صاحب ماتوریدي حفظه الله هغه تعالی چیلنج قبول کړ، هغه ته د معنی بانې وکړې. مفتی غلام پریز صاحب ته د معنی بانه وکړه، ما ته د معنی بانې وکړې. مهرباني وکړه که علمي ذوق دی وي او پرشتیا لګیا یو ښه محقق او ملا یا مدرس یا مطالعه دی وي نو په دې قصو میسو کار نه کېږي چې هغه کافر دی او دا کافر دی چې خپل جماعت والا تا سره پکې اتفاق نه کوي او دا فتوه د په هغې هم راځي بلکې په تا هم واپس همدا فتوه ده ځکه چې ته جمعیت والا ته کافران وي مشرکان وي او ستا مشران راځي د هغې جنازې کوي، ستا مشران هغوی ته امامتي کوي، نو ستا په جماعت باندې تاسو خو بیا امامان جوړېږئ نو دا خو په تا باندې هم راله بیا به تجدید د نکام کوي، بیا به چې کوم دی دوباره ایمان ممتازه کوي. لکه مهرباني وکړه دونه بې احتیاطي مه کوه او داسې الفاظ مه استعمالوه او که ته څومره کنځلو کې یا ستا دغه ملګري زموږ د طرفه انشاءالله دې اړخ نه به د کنځلو جواب په کنځلو نه درځي. زموږ تربیت زموږ مشایخو زموږ علماو داسې انداز کې کړی دی چې موږ به ښه علمي او ښه نوراني جواب درکو انشاءالله، ښه د خندا ښه د مینې محبت او داسې د مینې په ماحول کې به چې انشاءالله عوام چې کوم لیدونکي دي او یا علما چې هغوی دا وګوري خلکو ته پته لګي چې د عالم دغه انداز دی، دا اختیارول پکار دي. په دې کنځلو په دې بدو ردو باندې بلال مول صاحب دې کې کامیابي نشته، یعنې تا مخکې هم کړي دي او تا ډېر مشران کنځلي او که خیال لیکېږي بیا د معافیا نه غوښتې یاره جي زه معذرت کوم او زه په دې حیران یم کله وی چې زه کافران ثابتوم زه مشرکان ثابتوم او بل اړخ ته وی چې نه زه نه ثابتوم دا دیوبند والا او جمعیت والا په خپلو کې لګیا دي او بل باندې کوپر فتوې لګوي. زه وایم که نرې او غیرتي او علمي سړی مهرباني وکړه یو ځل بیا درته وایم راشه د شریعت په اصولو کې کم چې د افتا اصول دي د فتوی ورکولو د تکفیر کم اثبات سړی څنګه انداز کې کوي کومه دعوه دې کړې په دې باندې د شریعت دلایل راوړه او کښېنه هغه کتاب چې ته منې او ستا دپاره حجت او دلیل وي. که ته وایې چې یاره زه د جمعیت والا د طرف کتابونه نه در کومه نو هغه خو ستا په نیز باندې کافر دي، نو کفارو د کتابونو ته بیا حوالې ورکړې په هغې باندې کفر ثابتې دا خو چې یو ماشوم ته ووایي که نه هغه هم پرې پوهېږي. نو مهرباني دا وکړه که چېرته علمي ذوق دی بلکل ستا چیلنج موږ ته قبول دی، بد ردونه څه نه جوړېږي او دغه الفاظونه هم څه نه جوړېږي چې ته زموږ مشایخ او زموږ اکابر زموږ استادانو ته دا نسبتونه کوي. موږ ته چې هر څه وایې وایه ستا نه مخکې موږ ته خلکو ډېرې کنځلې کړي دي او الحمدلله ټول په هغې کې ناکامه شوي دي او د ناکامه سړي دا علامت چې دی کنځل کوي القابات بدلی بد ردوي او داسې قسمه دغه اختیاري دا د تیښتې لار وي فرار ہونے میں کامیاب. نو دغه کې موږ که دا انداز دی وي بلکل دغه ډله کې ته او که نه علمي ذوق دی بلکل راوړه موږ پرې مطمئن که که نه کتابونه راوړه حوالې راوړه کم انداز چې د علماو دی د مفتیانو دی پاک انداز راشه انشاءالله د یوې خبرې جواب به تا ته داسې ملاویږي چې ستا به پرې انشاءالله شرح صدر کېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.